بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم. په دنیا کې د ټول نه زیات قابل احترام، قابل عزت او قابل ادب کتاب چې دی دا د الله تعالی کتاب دی. قرآن مجید د دې نه لوی کتاب نشته. دې ته کتاب الله وایي او دې ته کلام الله وایي. څو نومونه دي؟ کتاب الله، کلام الله. کتاب الله ورته ځکه وایي چې موږ سره لیکلی پروت دی او خدای پاک وایي چې ذالک الکتاب لا ریب فیه. خدای پاک موږ ته کتاب دی او کلام دی د الله تعالی او کلام د الله تعالی صفت دی. څنګه الله تعالی لیدل کوي او لیدل کوي، رحمان دی، رحیم دی، سمیع دی، بصیر دی، صفات دي که دا کلام د الله تعالی یو ذاتي صفت دی. متکلم کلام د شان مطابق ځکه چې الله تعالی اورېدل نه کوي نو ګونګي خو عیب دی که کون عیب دی چې خبرې نه کوي نو ګونګي خو عیب دی که دا رنګې د متکلم دی الله تبارک وتعالی او چې اورېدل نه کوي نو رضوان هم څه دی؟ عیب دی. دا الله تعالی صفات دي. دا کلام د الله تعالی صفت دی. د دې تاسو باندې ادب او احترام پوهېږئ. ادب احترام یې دا دی چې اودس کې دس لګېږي، بې اودس څنګه راغلی او چې تلاوت کوي نو ته ورته په طریقه باندې کښېنې. دا وضو کېږي ورته نه کښېني هم په طریقې باندې مخ به قبلې ته کېږدئ او تر وسه پورې او دا ټول د هغې باندې یاد ساتې د نورو خبرو. دا ادب چې دی نو دا یوازې کتاب الله لپاره چې دا ټول ژوند کې دا ادب پکار دی. اول به وګورو چې دا څه شی دی. لکه د کتاب الله خپل ادب دی، د مشر خپل ادب دی، د کشر خپل ادب دی او د مدرسې خپل ادب دی. ګورئ بالغ نه دی، بالغ په دې باندې خلک سر کېږي چې ولیږي. ٹھیک شو؟ اوس په دې بالغ چې یو سړی کښېني لاندې ځان ته کښېني دا بې ادبي ده. ځکه محترم دی باقي خلک سر کېږي او ته په بالغ کښېنې دا څه دی؟ دا بده خبره ده. او دغه بالغ باندې بیا ته چې کوم دی نو قرآن مجید هم کښېنې او ته پرې پړ هم کښېنې دا بده خبره ده. که بالغ باندې صرف سر کښېنې بیا په قرآن مجید کښېنې بیا خیر دی. لکه سر ادب او پاک لرئ او بیا چې کوم دی ته هغه قرآن مجید کښېنې بیا هم څه دی؟ دا خیر دی. داسې تاسو باندې مثال درکړو چې دا قرآن مجید یو ادب دی چې ته په کوم شي چې ته کښېنې نو په هغې باندې قرآن مجید څه دی؟ مه کښېنه. ځکه چې هغه د قرآن خپل یو دا مشر مکشر د مدرسې د جومات هم تاسو ووایئ. جومات کې خبرې خلک نه کوي. جومات کې خلک ذکر کوي چې بعضې راشي دا د جومات نه لرو که جومات کې منډې نه وي، جومات کې شور نه کوي، جومات کې دیني خبرې نه کوي، بلا ضرورته پکې خوب نه کوي. هلکې دا کار ټول بهر کوي. دا ټول د هر څیز یو ادب دی. د پلار دل دی، د مور دل دی، د استاد د مور او پلار خبره منه دا د مینې ادب شو که نه. یا د نیکیو کوي ته ورته ښځي د مور او پلار ادب، د استاد ادب، د کتاب ادب، د ملګري دا هر څیز خپل ادب دی. که تاسو کې دا ادب راغو او دا ورته سوچ وکړو نو بیا کامیابي کامیابي او بې ادبه چې دی هغه محرومه شي بیا. دا یو بزرګ تېر شي مجید الفساني رحمت الله علیه هغه لیکل کول په لیکلو باندې د غوندې صحیح لګېدلی کلام باندې او خیال یې نو باتروم ته راوړ چې باتروم ته راوړ همدا هغه صحیح خیال راوړ چې دا هغه صحیح ده چې په دې ځای لیکل کړو
حالانکه دلته سلیکل نکل وشي هغه شی دی چې باقي سلیکل کو هغه باندې قرآن لیکم حدیث لیکم د دین خبرې لیکم او هغه شی ما سره بازو کړه نظر نو تاونه شی مې نو دغه صفاقه بیا نو ځکه چې هغه شی د قرآن حدیث لیکم هغه سره د تناسب مدار دی دا څومره خیال ساتلو چې دا هغه شی خیال ساتلو نو بدل بیان د پیغام د مکیسه هغه په توګه سره نه اچوي ولې هغه د الله کلام ته تور دی ځا کلام عزت مند شي هغه تور دی زمانہ سره ولې ټول دا په کوټه کې شو دا په توګه سره نه اچوي دا اگر پر دا وسه دې سوچ کوي دې دې په څه نه کوي خیال د ذاتي چې الله دې کومور دې استاد دې مرتبه دې مدرسه پر مکیسه هر چیز پر آداب یا هغه ادب په خیال ساتي هغه بتاو ترکیب کوي هغه باندې کوي تاسو مقصد دی او دا یاد ساتي سره مهنت سره حافظ سره نه جوړي زموږ په قرآن حدیث کې دې سره ادب په کار دی او تقوا په کار دی هغه وایي نه مسکول کې سړی سبق کوي دو یا غم څه جوړ شي سیک نام سے جوړ شي او بدعمل بیا عمل هم څه جوړ شي چې مدرسه کې بدعمل بیا عمل هغه نشي جوړ زموږ د مدرسه جماعت او علم دا ایمان غواړي تقوا غواړي او پاکي غواړي او داسې غواړي ادب غواړي چې څنګه ایمان خوشته او داسې کوي او تقوا کې او ادب کې او مهنت کې بیا سبق دی تاسو دا غواړي موږ به دې انتظار شو ایمان خوشته اوس په ځای باندې کوي جن سره کوي قرآن مجید حرمتی مکوي او داس کړای تلاوت کوي کنځل مکوي او ایمان مکوي دا وړي باندې نظام ساتي الله تعالی تاسو باندې اور فضل پوښتنه سکول کې ایمان ډاکټر راشي او بدمان باندې ډاکټر شي البته تقوا راو په ډیره خبره ده البته تقوا چې دی هغه نقصان نه کوي او دلته چې تقوا نه دی ټول نقصان ٹھیک شو گیا ہاں خیال وساتی جا سکا اور کماتا سے اطلاع ملاو شو چې چا سره بے ادبي کړي چا سره وانه کړي بیا ما د کار سے اختیار راکړه